الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. زما انتهائی عزتمندو مشرانو استادانو صاحبانو او امزولو بلکې کشران په کوم زمانه دي ټول ماته عزتمند دي. زه صرف دلته دوی مولوي صاحب دا خبره وکړه چې تاسو پکې څوک څه خبره کول غواړئ نو روژه د دومره خبرې پکې زیاتې کېږي هم نه، خو صرف په دې باندې دې سټیج له رالم چې په دې تنظیم کوم هغه نه چې بل ورسره د عالم راته وي ډېر زیات خوشحاله شوم. نو دا خپله خوشحالي صرف تاسو سره ما شیر کول غوښتل، ځکه زمونږ په علاقه کې هر قسم خلک موجود شته او هر سړی دا کوشش کوي چې زه خدمت وکم. د هر سړي دا جذبه ده چې زه خدمت وکم، خو آخر زه خدمت وکم په څه لیول باندې وکم او د چا خدمت وکم. زه د خپل پالنګ سره یو ماشوم دی د هغه خدمت وکم، زه په مریضو کې یو کس دی هغه ډېر زیات بیمار دی او هغه ته د علاج ضرورت دی د هغه خدمت وکم، د هغه مدد وکم. یا یو زمونږ په علاقه کې یا په یو ځای کې یو یتیمانان دي د هغوی ته خرچه پکار ده، د هغوی خدمت پکار دی. نو دغسې زه د خپل پالن سره که زه وایم زه خو د هر چا نشم کولی یا بل کس ته بل ځای وایي نو چې موږ ټول یو شو نو د هغې نه وروستو بیا به موږ د هر علاقې په یو علاقه کې به ډېر کسان په بله کې به لږي، خو هغه خدمت په بشري کې پای کې به زموږ د ټولو هغه کوم ثواب چې هغه موږ ټول ته په خپل میلاو په زما د 10 روپو وس کېږي. زما د استاد صاحب زموږ استاد دی او ډېر ښایسته خبره کړې وه، یو کس پکې وی چې 10 روپۍ یا 1 روپۍ نو هغه د هغه کس ته دغه پورې خبره ده. زما د 10 روپو وس کېږي، زه د 10 نه زیات نشم کولی، د استاد صاحب د 15,000 وس کېږي. نو دا خبره نشته په دې تنظیم کې، دا یو خبره پکې لازمي ده چې دا به نه چې زما د 10 وس کېږي زما حیثیت به د 10 روپو وي د هغه د 15,000 کې یا حیثیت به د 15,000 نه. دا یو خبره وایي چې موږ ټول به دلته یو شان به یو، هغه خو ځکه د تنظیم کارکنان یو مونږ به یو شان یو دلته او خدمت کوم دغه چې دی نه صرف د دې باندې په دې تنظیم په د قدم اغستو باندې صرف مبارکباد ورکول غواړم. د استاد صاحب د لا تاریخ ته دي دا کوم ملګري چې نور لا د شورا کې یا کوم چې دوی کوم خبره ما نور څوک ذهن کې لا نشي چې څوک دي دا مولوي صاحب دی نو دوی ټول ته مبارکباد ورکول راغلی. صحیح شوه؟ وما علینا الا البلاغ. جزاکم الله. دوی خو خپله خبره په زړه کې کم سوچ فکر و هغه مخې ته کېښودو، بنیادي خبره یې وکړه. بل ملګری هم داسې په خپل ځای باندې وایي دلته راتلی شي هغه وایي، که نه نو بیا هر یو ملګری خپل تعارف چې دی هغه لازمي دی هغه وکړي. څوک پکې شته داسې بل څوک؟ نه خیر دا لږ تعارف په دغه کې نوم خو دغه کې کېدای شي ما په خپله که ځای کې ما نو دا وټې په دغه باندې نو نوم ما راپکې په خپل دغه ځای باندې سمغه نه دې نه شروع کړی شي. زما نوم سردار علي دی، د کوز پالنګ سره تعلق ساتم، د پلار نوم مې ظاهر ګل دی او نور خو څه ویل دي. زما نوم اظهار الله دی او د سړی سره تعلق ساتم. زما نوم نجم الله دی د سړی سره تعلق ساتم. زما نوم مراد علم دی د سړی سره تعلق ساتم. زما نوم طارق عزیز دی د سړی سره تعلق ساتم. زما نوم پیغمبر دی د سړی سره تعلق ساتم. زمان خالد دی د دوب سره تعلق ساتم. زمان عماد الدین دی د خاطر سره تعلق ساتم. زمان حسین احمد دی دوب سره تعلق ساتم. زمان مالک الله دی خاطر سره تعلق ساتم. زمان سردار علم دی سنگی سره تعلق ساتم. زمان وحید الله دی فایز سره تعلق ساتم. زمان
نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كتابه: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان فإنه لكم عدو مبين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم. ثم قال: خير الناس من ينفع الناس. زما انتهایی قابل قدر قابل محترم دې ځای ته راغلي د بار نه د دې چمګاونډ نه ډوب نه پالنګسن نه راغلي ځوانانو، ستاسو دلته په راتګ باندې زه ستاسو شکریه ادا کوم. او کوم تنظیم پروګرام چې کړلی دا کوم سوچ چې دی مخې ته راوړل دی، نو دې کسانو ته زه دا داد ورکوم چې هر یو کار چې کله کېږي هغه په یو سوچ باندې کېږي، هغه په یو کار کولو باندې کېږي. په دې باندې نه کېږي چې لکه مطلب یو کس دی هغه کار کوي او بل کس هغه کار ته هم نه پرېږدي چې زما دا کار نه کېږي. یو هر ګوره خلک څه کارونه نه کوي، خلکو د وړو وړو کارونه شروع کړل، هغه خپل هغه مقام ته، خپل هغه مقصود ته، خپل هغه سټیج ته ځان په دې باندې رسول چې کله طلب کړی دی او چې د کار طلب یې نه دی کړی، هغه اراده یې نه ده کړې، نو هغه ځای ته خلک بیا رسي نه، هغه کار کېږي نه. نو آیات مې ستاسو مخکې ویلی و چې الله پاک موږ ته وایي چې یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه، ایمان والو تاسو په اسلام کې داخل شئ پوره پوره، په اسلام کې تاسو داخل شئ پوره پوره. نو زمونږ د هر یو مسلمان لپاره خدای پاک یو قانون را لېږلی اسلام، او اسلام داسې قانون دی چې دا منتخب کړی شوی دی، مزین کړی شوی دی، ښایسته کړی شوی دی چې مسلمان دی نو هغه به د دې په رول باندې د دې په احکاماتو باندې به هغه خپل څه کوي ژوند به تېروي. نو د مسلمانۍ دپاره ما ته ورته ووایي چې الله تعالی زمونږ او ستاسو دپاره په دین اسلام کې یو حد یې ښودی دی، یو لیمټ یې ښودی دی، پول یې ښودی دی. مطلب موږ ته حد دی په هر یو کار کې چې دا کار به مسلمان شو ایمان یې راوړ، نو په اسلام کې دا کار جایز دی او دا کار ناجایز دی. مسلمان د دې حده پورې تللی شي، د دې حده پورې نه شي تللی، دا د یو پوله ده، دا د یو حد دی، دا کار به دی کوي، دا به دی نه کوي. ټیک ده. نو چې زمونږ او ستاسو تنظیم دی نو په دې کې موږ او تاسو له د اسلام هر څه چې په کار دي چې هغې کې موږ او تاسو د ټولو نه اول دین اسلام اصول پابندي وساتو چې موږ څه کوو هر یو کار خالص د الله د رضا دپاره. چېرې زه دا نه کوم چې دا کار زه کوم دې کې زما نوم وشي، په دې کې زما خلک ما ته مطلب غوره وي. او غوره انسان څوک دی؟ نبي علیه السلام وي. نبي علیه السلام غوره دی که غوره نه دی؟ نو نبی علیه السلام چې په خپله غوره دی، هغه انسانانو کې خپلو امتیانو کې غوره خلک چاته ویلي؟ خیر الناس من ینفع الناس. یو سړی وي چې ما ته خلک غوره وي، ما ته بهتر وي، ما ته کامیاب سړی وي. نو نبی علیه السلام وایي چې غوره سړی هغه سړی دی چې هغه خلکو ته فایده رسي، خلکو ته څه کوي؟ فایده رسي. الله پاک په خپله قرآن کې فرمایي چې کامیاب سړی هغه سړی دی چې هغه د الله مني او د هغه د رسول مني. نو چې موږ تاسو په دې تنظیم کې حصه اخلو، په دې تنظیم کې کار کوو، په دې تنظیم کې بحیثیت د یو مسلمان، د یو ځوان، د یو علاقې د خدمت لپاره چې په هغې کې موږ تاسو څه کوو؟ چې په هغې کې موږ تاسو اخلاص کوو چې یاره موږ دا کار کوو، زما سره دا وس زما کېږي یا دغه کېږي چې یو بل مسلمان په تکلیف کې دی چې هغه بل مسلمان زما د لاسه دنه دا تکلیف کمیږي چې دا کم شي دته فایده ورسي او دته کم مقام ملویږي، په کار دی چې هغه څه شي میلو شي. وما علینا الا البلاغ. جزاکم الله. د تعارف مقصد چې د هغه مې دا و چې موږ او تاسو کې ټولو کې اکثر بعضې ملګري داسې هغوی د خپل هر یو دا ملګری چې د هغه خپل تعارف هم کولی شي په هر یو خبره کې، خو داسې بیا اکثر داسې چې هغه لږ شاړه کېږي. نو د دې وجې نه هر یو ملګري دا تعارف مخې ته وکړو، نو دې نه هغه چې کم یاره ترهه وه هغه ختمه شوه چې ټول موږ او تاسو دې ځای کې د مجلس کې ناست یو، نو هغه هر یو ملګری چې دی هغه داسې یو خبره چې د هغه مخې ته کولی شي. که بیا داسې بل ملګری چې پکې یو خبره وکړي چې هغه زما ستا د دې کم تنظیم دی د دې یو خلاف وي، نو چې د هغه زه جواب کولی شم. د دې وجه ماته ما چې نو دا تعارف چې د هغه ستاسو نه غو. جزاکم الله خیره. بس چې کوم ووټینګ دغه دی بس هغه دا چې دی ابو شي ووټینګ ټول نه
صاحب دا خبر بیا هم یو پیدا کړه دا اوس د ووټینګ چې کوم کېږي دا د شورا دپاره کېږي